السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د ټول عالم دی، او درود پاک په حضرت مصطفی خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یئ. نن ما ستاسو دپاره ډیره عظیم الشانه، ډیره طاقتوره او ډیره مجربه وظیفه راوړې ده چې دا وظیفه څوک وکړي نو د ده په زړه چې څومره حاجتونه وي، که دنیاوي وي که اخروي وي، نو هغه به الله جل شانه پوره کوي په خپل فضل و کرم سره او د دې وظیفې په طاقت سره. دا وظیفه دا ازمایلی شوې وظیفه ده، یعنی دا ډېرو خلکو ازمایلې ده چې چام دا وظیفه کړې ده د هغه حاجتونه الله جل شانه په خپل فضل و کرم سره پوره کړي دي. اوس راځو د وظیفې طرف ته. وظیفه په څه ترتیب سره کول غواړي. د وظیفې ترتیب دا دی چې اول به درود ابراهیمی کم چې د مانځه والا درود شریف دی هغه به 3 ځله یا 15 ځله یا 7 ځله یا 11 ځله ووایي. بیا به یا حنانو یا منانو یا علیم یا فتاحو دا به 1500 پیری یعنی 500 مرتبه به ووایي. بیا به د هغې نه وروستو درود ابراهیمي 3 ځله وي که 15 ځله وي که 7 ځله وي که 11 ځله وي دا به ووایي. دا وظیفه به څنګه کول پکار وي؟ دا وظیفه به د هر فرض مون نه وروستو که د چا ډېر اشد ضرورت وي، ایمرجنسي دپاره وي، حاجت وي، یعنی ډېره زیاته تادی وي په هغه حاجت پوره کېدو دپاره، نو بیا هر مانځه پسې فرض مونځ پسې 1000 مرتبه ویل پکار دي تر 15 ورځو پورې. او که نه د چا ډېر اشد ضرورت نه وي، ایمرجنسي نه وي، یعنی وخت پکې وي لا داسې حاجت وي چې یاره په قلار دی الله جل شانه پوره کړي، نو بیا د هغه دپاره پکار دي چې دا د هر فرض مانځه نه وروستو 500 پیرې وایي. او د دې سره یو عمل به بل هم کول پکار وي. هغه عمل دا دی چې د دې سره سره به چې سار وختي څنګه مونځ وکړي نو او دا وظیفه وکړي او د جماعت نه یا په کوم ځای کې مونځ کړي د هغې نه کور ته ځي، نو چې کم از کم 50 روپۍ صدقه دا د الله جل شانه په دې مخلوقاتو کې چې په چا باندې صدقه کیږي هغه له ورکول پکار دي. نو زیات نه زیات چې 21 ورځې دا وظیفه وکړی شي او کم از کم چې هفته خو خامخا وکړی شي، او الله جل شانه به د دې وظیفې په فضل و کرم سره او په برکت سره او په خپل فضل و کرم سره به د ده د حاجت الله جل شانه پوره کوي. دا وظیفه یو ځلې بیا واورئ، یا اول به 3 ځله وي که 15 ځله وي که 7 ځله وي او که 11 ځله وي درود ابراهیمي ووایي. بیا به دا وظیفه یا حنانو یا منانو یا علیمو یا فتاحو دا به 500 بار ووایي. او د هغې نه پس به بیا دا درود ابراهیمي 3 ځله وي که 15 ځله وي که 7 ځله که 11 ځله وي نو دا به بیا ووایي. او بیا به د الله جل شانه نه دعا وکړئ. هغه وظیفه څنګه ده؟ یا حنانو یا منانو یا علیمو یا فتاحو، یا حنانو یا منانو یا علیمو یا فتاحو. والسلام.